بالکل د صوبایي صدر صاحب سره باچا صاحب سره موجود یو هغه یو ډیره فیصلې کوي. باچا صاحب ډیره ګرانه نه وه دا د ملګرو دا وایي چې مسله کشمیر وه د دوو کلونو کابینټ مات و چا نه منله او تاسو نن یو نوی کابینټ جوړ کړو. څه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دې پارټۍ کې د ټول لاول چې کوم دی مخلصي پکار ده او پارټۍ کې بولډ فیصلې پکار دي. زه دا منم چې په د سټي یو ډېر وخت نه دا مسله را روانه وه او هغه هر صدر ته راغلې ده. شکر الحمدلله موږ نن چې څونه سټیک هولډرز دي د پېښور مشران دي کینډیډیټس دي او څونه چې کنسرن د سټي سره زموږ د پیپلز پارټۍ مشران دي دوی ټولو په مشاورت باندې موږ یو تنظیم جوړ کړو. زه دا منم چې 100% یعنی دغه نه جوړېدی شي کنسنسس نه جوړېږي خو بهرحال چې کوم کسان د کابینټ کې رانله یا زموږ مخکني عہدهدارانو هغې پسې به زه ورځم انشاءالله تعالی او دا زموږ کور دی څنګه چې ما وختي خبره وکړه زموږ یو خاندان دی کور هم دی او انشاءالله دې نه بعد دا چې کوم اختلافات یې به ختموم که خیر بسم الله الرحمن الرحیم. شاهد خان یوسفزی صاحب ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او زموږ مدرشاه باچا دا زموږ صوبایي صدر دی او الحمدلله دا ذاتي صدارت نایله وم دا د قوم او د وطن هلته په خپل کلي کې د دوی پخوانۍ مشري را روانه الحمدلله دا بچیان دي او بیا نیکان خلک دي دا د مخامخ نه یو الله ګواه دی چې په هغه د ده په حلقه کې چې چا نه تپوس کې د مدرشاه باچا یو ځان له یو بنیاد دی الحمدلله دا یو بنیادي سړی دی په موږ باندې اعتماد کړی دی الحمدلله دا اعتماد به موږ سر ته رسوو الله په فضل او کرم سره. ما سره چې کوم کابینټ جوړ شوی دی او کوم موجوده د امیر خان چرمین او دغه عارف او د عثمان ورکزی مطلب چې کوم نور زموږ ډېر ملګري دلته ولاړ دي خان افریدي ډېر ملګري داسې شته انشاءالله چې دا ټول قابل خلک دي ما سره او د الله په فضل او کرم سره سبا نه به انشاءالله موږ راوځو او خپل تحریک به شروع کړو. شهید بھائی تاسو په سوال زه ورسېدم الله ستاسو عزت وکړي چې راغلی خبره دا ده د عہدې زموږ دپاره هېڅ معنی نه ساتي. موږ د پیپل پارټۍ یو ادنا کارکنان وو چې څنګه موږ مخکې د پارټۍ خدمت کړې انشاءالله اوس به ډبل کوو او دا زموږ قابل قدر صوبایي صدر دی او الله دې عزت وکړي چې په موږ بیا هم ایز ا سینیئر وایز پریزیډنټ راوستم انشاءالله دې چې کومه فیصله کړې موږ مکمل تایید کوو. اول خو زه د محمد علي شاه باچا صاحب شکریه ادا کوم چې یو کارکن باندې دومره اعتماد وکړو اور ما ته په سټي کابینټ کې عہده راکړه. انشاءالله تعالی موږ به भरपूर کوشش کوو چې کوم اعتماد دې په موږ کړی دی د هغې نه ډبل موږ خپل شو کو دي ته او انشاءالله تعالی موږ به دې ته رزلټ ورکړو انشاءالله ان قریب انشاءالله. زما شهید ناظم شاهد ګل خپل پیپل پارټۍ سره مخلص او زه باچا صاحب تاسو ته دا یو یقین دیاري درکوم انشاءالله خپل خو تاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ عہده راکړه او بل دا انشاءالله موږ به تاسو له ښه رزلټ درکوو. صوبایي صدر چې کوم دا سټیپ هغه سوپرکار کې له ډېر وخت نه تنظیم نه وه او د پارټۍ د مفاد لپاره دا یو ښه قدم و. ښه خلکو چنای وکړه او انشاءالله زه د خپل د ټیم نه د صدر نه باقاعده کوم ټیم چې مو ورسره روان دی په دغه باندې په دې لاره باندې د دې نه د امید ساتم انشاءالله تعالی چې د پاکستان پیپل پارټۍ د کامیابۍ لپاره به هر سړی پوره کوشش کوي. محمد علي شاه باچا صوبایي صدر زموږ دی هغه ته زه کله تحصیل پیش کوم چې هغه یو ډېر ښه سټیپ واخیستو او دا چې کوم اوس جوړ شو میټروپولیټن نو دې کې 130 NC راځي 130 NC کې چې تنظیمونه جوړ شي لس علاقاني تنظیم جوړ شو او دا تقریبا 1300 د هغې خالي کابینټ ممبران راځي په د ټول میټروپولیټن کې او دا ډېر یو ښه اقدام دی د پاکستان پیپل پارټۍ لپاره د پاکستان پیپل پارټۍ لپاره برکت واچوي. موږ خو د پیپلز پارټۍ بنیادي بلکې 51 سال شو د پیپلز پارټۍ کې را روان یو او د بټو صاحب د وختونه او موږ کوشش دا دی چې د خپل مفاد پر ټول عمر کې چرته دی خپل مفاد موږ سره پوټې نه حاصل کړي او پاکستان پیپل پارټۍ چې څنګه وه چې دغه سب مخکې شانتي بیا روانې شي انشاءالله او باقي زموږ خپل ملګري چې کوم دي نو هغه پکار دا دي چې هغه په دې نه خپکیږي په دې کابینټ او موږ سره سات راکړي او موږ څنګه سات ورکړي د سات موږ هم راکړي. کابینټ کې زما فاینانس سیکرټري په ټول باندې عہده ده. زه په ټول نه مخکې د خپل صوبایي صدر محمد علي شاه باچا د هغې نه پس شاهد خان صاحب جنرال سیکرټري کوم صوبایي دی زموږ او حاجي مصباح الدین صاحب نور چې کوم زموږ صوبایي مشران دي د ټولو شکریه ادا کوم چې هغوی په ما باندې دونه اعتماد وکړو. باقي د پارټۍ فیصله ده د پارټۍ فیصله موږ مخکې قبوله کړې ده منوان او اوس هم قبلو او انشاءالله مخکې چې څونه منډې تړې کړي دي هغې نه زیاتې منډې تړې به موږ د پاکستان پیپل پارټۍ لپاره کوو چې د تنظیمي سړي کار هم دا دی فوجي د چاول کار دی څه ویل لړۍ نو چې تنظیمي سړی وي یا د صوبې صدر یا د صوبې جنرال سیکرټري وي هغه د ډیویژن صدر او هغه تنظیمونه نه جوړوي نو بیا پکار ده چې کور کې کښېني. نو ډېرې مودې داسې په پېښور سټي کې تنظیم نو او هر چا به دا ویل چې د سټي تنظیم موږ نه څوک دې جوړ کړي خو چې جوړ کړي موږ داسې وکړو چې موږ د هر ګوټ نه ورکې کس اوچت کړو او موږ ښه کنسنسس سره پایې باندې چې کوم دی نو ټول ملګرو سره مشاورت وکړو په دې کې شپږ پي کې وي دوه ورکې NA وي د دې شپږ واړو پي کې او د دواړو NA کینډیډیټ امیدواران موږ باقاعده ان بورډ کړو او هغه ټولو نه بغیر د یو کینډیډیټ نه چې هغه ویل چې زه د پارټۍ
په معاملاتو کې ګوتې نه وایم چې تاسو څوک جوړ کړو ما ته اعتراض نشته باقي نو ټول موږ اعتماد کې واغستو خو کنسنسس سره موږ فیصله وکړو پای کې موږ د هر ګوت نه پای کې موږ چې کوم دی لازمان شپږ خو په دې کې عہدیداران هغه موجوده سټینګ چیرمنان دي باقي چې موږ کوم پریزیډنټ جوړ کړو پریزیډنټ په خپل د یو پی کې الیکشن کړی په پېښور کې چې کوم پی کې دی نو پای کې هغه د ټولو نظر وټ اخیسته نو کوم د کنسنسس سره عوامي خلک موږ راوسته او ان شاء الله دې موږ توقع ساتو چې دوی به د پېښور په ګډ کې 130 نمبر هوټ دی چې باندې 130 نمبر هوټ کې به پیپل پارټي په ټولو کې شته او هغه کې منظم نه دي بالته منظمه تنظیمونه ان شاء الله جوړي